ابراهیم علیہ السلام تا ابو الانبیاء وی دا ډیرو پیغمبرانو پلار او دا ډیرو پیغمبرانو نکه ډیر پیغمبران خدا غنا پشت تر پشت پیدا شوی اسماعیل علیہ السلام دا دنا پیدا دی پیغمبر دی اسحاق علیہ السلام دا دنا پیدا دی پیغمبر دی بیا نوسیر اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی بیا کلوسی دا نوسی زوی حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر دی رواره حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر دی ابو الانبیاء وتوی دا پیغمبرانو نکه امت وتویل دی ان ابراہیم کان امتا دے حیثیت تے چی لکا دے یو ڈالی چی کم حیثیتی پورا ڈالا دا دا خلق مقصد دے مقصود دا ڈیرو خلقو او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتخپل نکو خپل پلار ویلے اللہ قرآن شریف کی وطا حنیف ویلے دے حنیف دا اللہ دا طرفنا یو دیر عظیم الشان صفت تے یو مخیز مسلمان دو پڑی قنو مسلمان اللہ تا گردن نہاد او دا اللہ تابیدہ او دیر لوی قربانے مرکڑی دی دا سمنا دا ہے حدیث کے رازی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل سخت آزمائشون پا دنیا کے پا پیغمبران ہو رہا یا چه سوک پیغمبر تا نزدے دے بیا غپس نزدے پا غب دا دنیا تکلیفونا او مشکلات و پریشان خواخار ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ اغا خصوصیات ورگڑیو چه اغا دا دیرو کم خلقو کنو اغا خصوصیات اللہ قرآن شریف کے پخپلہ فرمائیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ دے لاما شمو چه ما والا پڑھ کے ہدایت چول اللہ میں والا پاک ساتھ لے اللہ کے ہدایت پروتو لارا کوٹے ما شمو زمان ما شمان سونا روان کاری ما شم کوئی گی نگا روانے کئی پلار رسا پیڑا ور کئی لتے ور کئی جانماز نپی جنی دا جماعت ادب نپی جنی دا قرآن شریف ادب نپی جنی لا معشوم دے رکوٹے دے پوئی گینا لیکن ابراہیم علیہ السلام وڑک خدای پاک دا اللہ دا وحدانیت او دا اللہ دا یوالی او سوچا چولے معشومو چاہے اللہ سر علت کڑا لیو بس اللہ سر ایک کنیکشن لگے دے لیو پلار بے بوتان جوڑو دا بوتانو جوڑون کیو او بیا دا سی بوتان چے اغاب ڈیزینو بے جوڑو دا سی بوتان چه اغا بلچا نشو جوڑو لے دا بادشاہ دا پارا دا وزیرانو دا گورنرانو دا لویو خلقو دا پارا بے جوڑو چه دا پراتی دوی سرا پخپلو دربارونو کیو قیمتی بے جوڑو قیمتی رنبے چه سترگیو لگے دے او پخبا دا معشوم دے او پویشو لالوی ندے لارا کوٹے دے نو پلار دی بابا دا سکے چپ شا بچے دا بمونگی عبادت کو دا زمون خدای دے کم شے چے پخپلو لاسونو جوڑاوے اب تالا خیر در کی دا غا پوزا دا غا سترگی دا غا وگونا دا غا دامونا خود تا پخپلا جوڑا ہے نو چے تا جوڑ کنو تالا بس خیر در کی تا جوڑو لیشی اخو تا جوڑ کنو اخو تا کانے اترا شوبوت تے جوڑ کا اگا خو تا لرگے اترا شوبوت تے جوڑ کا چے دسترگے ہو غلو لے بابا تے دا سکے اوچ اخوشا بچے نا دا سکے پخپلو لاسونو دے والا سپیمے جوڑے کلے پوزاری والا جوڑا کلا پخپلو لاسونو والا خپے جوڑے او بیا بدا دتا با رام کے دتا با جیسر کے دنا با غختنے کے مور تبے وے فکور کے دن بود پرستی شروع ہے مور دا سکے لال قوم کے بلا گیاو او قوم تبے نصیحت کو جدا خدای خاطرو کے مکوے عقل مشتا کا نشتا فکم لاس چے کم شے جوڑ کے ادا سجدے قابل دے چے تباغی تا سجدے کے او دی وقت پر لاس جوڑ کردی سکر خبر خوارش شروع چابو تا غگ نشو کولے ولی لکا پلاری دا بادشاہ دا نمرود بادشاہ دا دربار کسر او پا قوم کے نورمو یوادی بود پرستان نو چابا دا ستورو دنور او دا سپومے بادتم کاؤ ستوری دا خکاره شو تاسو سوی که دا خدایان دی دا مو خیال دی که روز پیسو شو خدایان سپومه رو خطا تاسو سو خیال دی که داس خدای دی آئی که پریوت سو شو خدای نور رو خط الکه دا جور ستاسو اغلوی رب دی که پریوت سو شو خدای لما اللہ اغا وقت دے لما اللہ اغا منتخ کاری گی نا خدا اغا چی دا سمر کائنات و قدرتو نری دا ٹول دا اللہ دے دا نغیبے دو والا دے انہا ختمے دو والا اخوہ اللہ سکی راخی جائیے بادشاہ لالا
بلکې بعضې روایتو کې راځي چې پلار په خپله بادشاه له بوته چې بادشاه سلامت زما دا دوی دا خبرې کوي او هسې نه چې سبا ته وایي چې ستا زوی دا چل کو ما ته دې ولې نه وی او بادشاه څوک و نمرود متکبر د زمانې هغه به هم ځان ته لوی خدای وی یو څو بادشاهانو چې د هغوی په ټوله دنیا باندې حکومت تیر شوی دی یو پکې دا نمرود دا کافر بادشاه دی په ټوله دنیا د حکومت یو اسکندر ذوالقرنین دی په ټوله دنیا حکومت و یو حضرت سلیمان علیه السلام دی په ټوله دنیا باندې د هغه حکومت و یو بل بادشاه تیر شوی دی بخت نصر بابلي د هغه هم په ټوله دنیا حکومت او دا زبردست متکبر و هغه به وی انا ربکم وی زه ستاسو خدای یم څنګه چې فرعون د خدای دعوه کړې وه هغه به وی انا ربکم الاعلی لوی خدای یم دقه رنګې نمرود هم وی زه ستاسو خدای کوبه لوی ابراهیم علیه السلام سره څه باس هم شوی دی ابراهیم علیه السلام ورته وی ته خدای نه زما بل الله دی بل خدای دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي دي وی ستا خدای څه کوي وی زما الله یحیی و یمیت څوک وجني او څوک ژوندي کوي چاله ژوند ورکوي نمرود وی دا کار خو زم کولی شي یو سړی یې راونیوه او هغه یې مړ کړ دا ما مړ کړ او یو بل سړی په جیل کې پروت و د 500 اډر پې ختلی وی دا مې پرېښو دا مې ژوندی کړ همقل وکړه ژوند خو دې ته نه ژوندی ته نه ژوندی ته وایي چې د مور په ګېډه کې هغه نطفه څلوېښت ورځې یا څلوېښت ورځې لوتله شي او د هغې نه پس څلوېښت ورځې د غوښې ټوکړه ده او د مور په ګېډه کې پکې لاسا واچي دې ته ژوند وایي داسې وکړه ده یو سړی دې پرېښو ما وله ژوند ورکړه ژوند خو تا ورنه کړه مرګ نه به بچ شو ژوند خو دې ته وایي چې د چرګې اګې د دننه پکې سپین او زیړ پراته دي او چې د چرګې د خېټې لاندې هغه حرارت او هغه تو او یا نن سبا په ماشین کې واچوي او هغه تو ورته ورسېږي دننه د هغه سپینو د هغه زیړو نه الله بچی جوړ دې ته جوړ هغه بچی په دې اګې کې دننه پروت دی اکسیجن ته ضرورت نشته او چې کله د اګې نه راووته ځکه نه ته اوس په دې سپېمو ګوتې کېده په سد به مړي دا خشته بچی ښکلې خشته په اګې کې دننه د هغه زیړو د هغه سپینو نه دا چا پیدا کړه الله دا خو لا غټه اګې ده ورشه د مرغۍ بچي ته وګوره یو پوټې دونه غوندې اګې ده او بچی ترې راوځي په جاله کې پروتي او هغه مور له الله خوله کې دا چولې چې د بچي له شا به خوراک راوړه اوله خوراک راوړي په دې خوله کې ورته اچوي او دا بچي چینګه چینګه کوي او خوله وازي دا نمرود پیدا کړی نمرود د خر بچي شته او مرغۍ پیدا کېږي څاروي پیدا کېږي انسانان پیدا کېږي او د نمرود نه مخکې د پلار چا پیدا کړی د نیکه چا پیدا کړی دا بېوقوف دی قمقل دی خو چې څه وایي څوک ورته ویلی نه شي که نه ټول خلک ورته لاندې دي څوک ویلی نه چې بابا درته دروغ وایي چې وایي خو بس زوړ قندار ته یې رسوي په هغه ساعت یې بېغمه کوي قمقل د هندونه او د مشرک نه قمقل بل نشته د الله دا دومره کائنات او قدرتونه چې موږ ځان ته رامخ یو په خدای که د الله د یو ګل پر پاڼې په شان پاڼه هم څوک جوړوي پلاستیکي د دنیا ګلان خلکو جوړ کړل نری نری پاڼې هم جوړ کړې خو په د ګل په پاڼه کې چې کوم لطافت نرموالی او کومه خوشبویي د دوی دې پکې پیدا کړي ډیزاین او نقشې به د دنیا جوړې کړي د دنیا نقشې به جوړې کړي خو چې الله کوم شی جوړ کړی دی په خدای چې هغې کې کوم خوند دی او لذت دی ځکه نه دنیا امونه هم خلکو جوړ کړل او سیوان هم جوړ کړل ډیزاینونه خلکو په دې المارو کې اچولي دي هغه خوند پکې پیدا کا هغه اوبه پکې پیدا کا په یو مالټه کې چې الله کمې اوبه پیدا کړي او کم خوند پکې الله پیدا کړی په ام کې چې الله څه پیدا کړی دي په کجوره کې چې الله کم خوند پیدا کړی دي په ګني په بن کې چې الله کم اوبه پیدا کړی دي خوږې په خدای د خدای کائنات مخلوق د خدای سره شریک دی خو ابراهیم علیه السلام ورسره نورې خبرې ونه کړې ورته وی ښه یو کار دی زما رب چې دی دا انور د دې مشرق نه راوباسي او مغرب ته روان کړی دی ځکه تا کې زور وي د مغرب نه راواپس کو د مشرق ته راوړي فبهت الذي كفر والله لا يهدي الله کافر ته هدایت نه کوي ظالم ته خدای نه کوي بس دقل ته هغه چپ شو دقه دعوت د ابراهیم علیه السلام ما شوم دی نمرود دی بوته نمرود ابراهیم علیه السلام ته وی دا زوی دی بوز عمر لاره کوټه دی کوسه وجنم خلک وی ما شوم یې ملک د دې بټیک شي په خپل په کلارو کې یو ځل لار یو بوت جوړو او هغه خمدیدار خپلې بوت جوړ کړی او د هغې زمانې یا مالوچ یا ټوکړه دی ورته لګولو د عزت لپاره او ښه قیمتي جوړ کړی چې دا به په ډېر لوی قیمت زه خرڅوم ډېره زیاته خواري ورسره کړې وه چې پلار یې بار ووت ابراهیم علیه السلام راغی بوت ته یې پکې پړی واچوي او په اوږه باندې پړی ونیو او بار یې راښکه په دې لارو که څوک یو چغې والې وایي هغه شی خرڅوم چې فایده نه رسوي او تاوان رسوي چې خلکو رامنډه کړي وایي دا خو زمونږ خدای ځان پسې راکاږي ای خدای مو بېخو خدای له پکې پړی اچولی
زر خلکو روچت کړ پلار راغی ابراهیمه دا څه کې نو ایمان دې ځان خلاص کې کړ څومره مې ذلیله کړه چې په دا خاورو کې مې راښکه دا ستاسو خدای دی